که ستاسو شناختی کارت ایکسپایر شي نو په هغې باندې څه کارونه دي چې هغه بیا تاسو نشئ کولی. شناختی کارت خو به ستاسو سره وي، ستاسو سره په جیب کې پروت دی، خو تاسو ته به د هغې د ایکسپایري ډیټ چې دی پته نه وي. اکثر د ځینې کسانو سره ایکسپایر شناختی کارت چې دی دا په جیب کې پروت وي، لکه په هغې کې چې کم ټایم ورکړی هغه ټایم په دې باندې اوړېدلی، نو بیا دغه شناختی کارت چې دی دا کار نه کوي. نو په دې داسې ځینې کارونه دي چې هغه پې تاسو نشئ کولی. که ستاسو سره په جیب کې شناختی کارت وي نو هغه شناختی کارت چې دی هغه بیا څه کار نشي کولی، بل لا چې هغه په یو ځای کې بیا هم نه چلېږي. خو دلته کې زه تاسو ته یو څو شیزونه وایم چې دغه کارونه تاسو به دې نشئ کولی. د هغې نه مخکې به تاسو خپل شناختی کارت چې دی دا به نوی کوئ. چې کله تاسو خپل شناختی کارت نوی کړو نو د هغې نه وروسته دغه کارونه چې دي دا تاسو په خپل شناختی کارت کولی شئ. که تاسو سیم راوکاږئ که نه نو تاسو خپل سیم چې دی دا بیا نشئ راایستلی. چې ستاسو شناختی کارت ختم وي نو تاسو په هغې باندې سیم کارت د موبایل نمبر چې دی دا پې تاسو نشئ راایستلی. بل لا که ستاسو سره شناختی کارت او هغه ایکسپایر شوی نو په دې باندې تاسو ځان له پاسپورټ چې دی دا هم نشئ جوړولی. که تاسو د پاسپورټ دپاره ځئ او خپل شناختی کارت تاسو د ځان سره یوسئ او هغه ایکسپایر وي نو په هغې باندې تاسو پاسپورټ چې دی دا نشئ جوړولی. یا تاسو پاسپورټ نوی کوئ نو پاسپورټ چې دی دا به هم ستاسو نه نوی کېږي. دغه شانتې که تاسو ځان نه د بینک اکاونټ رغوئ د دې دپاره او ځئ بینک ته نو د بینک اکاونټ چې دی تاسو هم په ایکسپایر شناختی کارت باندې نشئ جوړولی. دغه شانتې بیا که جانشین سرټیفیکیټ تاسو جوړوئ او نادرا ته ځئ او هلته کې ځان له جانشین سرټیفیکیټ نو دغه تاسو هم نشئ جوړولی. بل لا که تاسو نکاحنامه جوړوئ یا طلاقنامه یا ماشومان له پارمبي جوړوئ نو دا شیزونه چې دي دا تاسو هم په ایکسپایر شناختی کارت باندې نشئ جوړولی. د هغې نه مخکې به خپل شناختی کارت چې دی دا به نوی کوئ. که شناختی کارت یې نوی نه کړو نو دا شیزونه پې تاسو نشئ جوړولی. دغه شانتې که تاسو جایداد اخلئ لکه ځمکه اخلئ د چا نه لین دین پې کوئ یا خپله ځمکه خرڅوئ نو چې ستاسو شناختی کارت ختم وي نو هغه بیا په دغه ځایګي کې کار نه کوي. دغه شانتې که ځان له تاسو گاډی اخلئ او په هغې کې شناختی کارت ضرورت او تاسو شناختی کارت ورخېجوئ ډیټا د هغې نو بیا ستاسو ګاډی چې دی دا به دې باندې نه اخیستلی کېږي، نه خرڅولی شئ او نه اخیستلی شئ. ځکه کمپیوټر ته که دغه تاسو ورخېجوئ نو دا بیا نه ورخېجولی کېږي چې څومره تاسو خپل شناختی کارت چې دی دا نوی کړی نه وي. بل دا که تاسو د سرکاري بینکونو نه یا د نور څه نه امداد اخلئ یا سرکاري امداد له درکوي نو هغه بیا تاسو هم نشئ اخیستلی. لکه څنګه چې د بېنظیر روپۍ دی هغه میلاویږي نو دغه شان د بېنظیر د روپۍ چې دي دا تاسو ته هم په ایکسپایر کارت باندې چې دی دا نشي میلاوېدلی. دغه شانتې د معذورانو روپۍ دي څه قسمه قسم نورو روپۍ دي چې هغه راځي امدادونه نو هغه بیا تاسو ته په ایکسپایر شناختی کارت باندې به نه میلاویږي. دغه شانتې ورپسې پسې دی که تاسو ځان نه د خپل اپارسي جوړوئ لکه فیملی رجسټریشن سرټیفیکیټ جوړوئ نو دغه سرټیفیکیټ چې دی دا تاسو هم نشئ جوړولی. نو تاسو وګورئ خپل شناختی کارت چې ستاسو شناختی کارت ایکسپایر دی که نه دی. ځکه زموږ سره خوا په جیب کې پروت دی خو موږ خپل شناختی کارت چې دی دا نه یې کتلی. کله چې موږ دفتر ته لاړ شو یو ځای ته لاړ شو هلته یې ورکړو نو هلته پته ولګي چې ستاسو شناختی کارت چې دی دا ایکسپایر دی. نو چې کله هغه ایکسپایر وي نو په هغې باندې ډېر داسې کارونه دي چې هغه پې بیا نه کېږي. نو لاول خپل شناختی کارت چې دی دا په ټایم باندې نوی کوئ او دې ته هر وخت چې دی ضرورت راتلی شي نو ځئ نادرا ته او خپل شناختی کارت په ټایم سره چې دی دا نوی کوئ.